نو ډېره ستونزه موږ سره پیښ شوې. خپل وطن ته خو خوشحاله خو د دوی څخه خفه یم، د پاکستان د حکومت نه خفه یم. په دې خفه یم چې موږ سره ظلم وکوي، زیاتی یې وکوي. په یوه میاشت کې اندر داسې ټیم خلک چاله نه ورکوي. غواګانې په تاوان ورکړې، موټرسایکلونه په تاوان ورکړي، لوټران په تاوان ورکړي، کاروبار په سین لاهو کوي. مې عجب ګل دی او په جهلم کې اوسېدلم وروره. نو تقریبا زه پاکستان کې د 40 کالو په رضالت مهاجر پروت وم په حساب باندې. او وروره جان دې خلکو په دې اخر کې ته ګوره 40 کاله موږ ښه عزت یې راکړی و. په د اخر کې نو خو عزت دواړې د خاورو سره خاورې سوم. مشکلات وروره پر لارې زه ما څخه خپله پولیسو په اسلام آباد کې ته ګوره 15,000 یو ځای راسه واخیستلې او بل ځای راته اشکنځا راته وکړه او کري یو چې پلاخ هم ووللم. دغه نه را پاتې نه شو چې دغه پرچم د 40 کاله مو ګټلې هغه هم په خاورو اوبه کړې. کور لرو نه ځای لرو نه مو ځای معلوم دی. پنجاب کې بس 4 ریړې وې او 4 ورځې خښتو کار کړ. نو دا کارونه مو کړه. موجود دی ګاډي کې فامیل 22 کسه وي او پای ومانه داسې مې شو چې د لار کې تکلیف راکړ او پنځمه شپه چې ودرولې ته ماشومان موږ سره یې نه دو جامې راخیستي. موږ خپله یو جوړ جامو کې وروتي وي چې مې را سره پرېښه او تش تور وتلي پاتې شو. زه موږ اول د انقلاب په وروسته کې راغلي نوم یې انذار ده. اول 50 کاله چې څونه د انقلاب وتلي د روس په وخت کې راغلي ماشوم یې په غېږ کې راړولی او بچه مو دا ږیره مې سپینه شوه او مطلب د هغو عمر پاکستان کې تېر کړی خو د یوې روپۍ پیدا مو نه کړه او 50 کاله غوړ انقلاب هم په دې کې خو نن واپس انقلاب اوس او موږ خپل وطن ته روان دي. دا هم پرې خوشحاله یي. په دې خوشحاله چې 50 کال کې مې اور پیدا ونه کړه او نه یو تیږه نه یو بوټی په کار خپل وطن کې خو یو شی په کار راشي که نه الحمدلله خوشحاله یي، خفه نه یي.